په 21 اپریل باندې انتخابات دي کمپین په ډیر زور او شور باندې وچلېده خو اوس یو اخیره مرحله را روانه ده چې هغه ته وایي پولینګ ایجنټ موږ زیاتر په سیاسي لیول باندې ښه کمپین وچلو ښه خواري وکړو خو موږ داسې پولینګ ایجنټ کینو چې د هغو موږ تربیت نه کړی هغو له موږ ټریننګ نه ورکړی نو هغه د الیکشن په پروسس باندې نه پوهېږي او دغه د وجې ستا په سیاسي کمپین باندې یو ضرب ولګي یو داغ به ولګي نو ته څومره هم سیاسي پارټیانې دي دوی له پکار دي چې هغه ایجنټان کینئ چې هغه له ټریننګ ورکړي مخکې هغه د پولینګ په پروسس باندې پوه کړي چې تاسو کله پولینګ سټیشن ته ننوځئ نو تاسو به کوم طریقه کار کوئ د ځان سره بالپین وړئ وایټ پیپر به وړئ بهترین سوټ واغوندئ د خپل د کوم ستا سره لیټر دی یا کارډ دی دا به د ځان سره پولینګ سټیشن ته لازمي وړئ هلته چې څومره ستا کولیګ ناست دي یا د مختلف نظریو خلک ناست دي د هغه سره به ډیلینګ په کومه طریقه کې خپله کورسۍ به په یو حال کې نه پرېږدئ بکسې به مکمل چیک کې د هغه هر یو شیټ به چیک کې چې بار نه کوم ناشنا کس راځي یا داسې کس راځي چې تا ته پته لګي چې دا زما د کلي ووټ نه دی دا جعلي ووټ استعمالوي یا د بل کس په ترو باندې راغلی دی نو په دغه باندې اعتراضات کول د پریزایډینګ افیسر سره خپل کمیونیکیشن ساتل هغه په یو طریقه کار باندې پوهه کول چې سر دا غلطي ده او دا په صحیح لیول باندې روان دي هر یو ووټ ته کتل هر یو ووټ شمارل چې کم بیلټ پیپر دغه نمبر کاونټ کول هر یو ووټ ته نشان کول د ټول پروسس باندې به تاسو خپل پولینګ ایجنټ پوهه کوي خو چېرې تاسو دا پوهه نه کوي نو ستاسو سیاسي کمپین بیا څه پیدا نه کوي هغه اخرني ته کوم مراحل دي په هغه کې به تاسو ناکام کیږئ نو دا په ټولو امیدوارانو باندې په ټولو سیاسي پارټیانو باندې لازم ده چې هغه کس پولینګ ایجنټ ته کینئ هغه کس پولینګ ایجنټ جوړ کړي چې هغه د پولینګ په پروسس باندې پوهیږي خو تو یو داسې کس کینې چې هغه د پولینګ په پروسس باندې نه پوهیږي نو هغه به پولینګ خراب کړي هلته به ووټ کم پول شي او دغه د وجې به ستا په سیاسي کریر ته یو نقصان ور ورسیږي